او سلو صادق قربانی د مینا په حدودو کې دا خاطرو بیا په هغه باندې د دیالسم رمی هم واجبه ده. قرآن کې الله وایي فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. دریم ورځې د کته ایثار شي هم څه ګناه در باندې نشته او که ایثار نشي نو هم څه ګناه در باندې نشته. ها ایثار نشي بلډینګ کرالي او بیا د بلډینګ نه په دې نور باندې مینا ته د دیارسم ورځې د بارځي بیا نشته په دې باندې چې زړه دې کېږي پاتې کېږي بیا په مینا کې پاتې کېږي بیا برازي دنیا خلق باندې کېږي مسجد خیف درازي هغه حاجیان نډوي شومبه کې کېږي او بیا سبا د دیارسم رميږي بیا راشي په دیارسم تاریخ باندې مستحب ده چې د زوال نه بعد وي یګي که په دیارسم تاریخ د زوال نه وړاندې وشته نو هم څه دم باندې نه اوري نو چې په دیارسم تاریخ نه شیطانان ویستل د حج تمام فرائض ادا شو د حج تمام واجبات ادا شو نو اوس بیا د مکې مکرمه په ښار کې خپل عادي ژوند تیرې افتری لسره یو واجب پاتې دي او دا هغه واجب نه دی طواف رخصت طواف صدر طواف الوداع طواف واجب وکوي دا په هغه وخت کې دی چې په کوم ورځ سره روانېږي په هغه ورځ باندې به دا طواف کوي په هغه ورځ باندې دا طواف کوي ځکه دا د رخصتۍ طواف دی او د رخصتۍ معنی هم دا ده چې به زه لاړم که یو حاجي د سهار په ټیم کې طواف رخصت وکړو او د مازدیګر پورې ماښام پورې ایثار شو بهتره دا ده چې دې طواف رخصت دوباره بیا وکړي د طواف زیارت نه بعد د طواف زیارت نه بعد بعضې ملګري داسې اوس مې یو ملګري ته وسولو د اختر په څلورم ورځ زما واپسي ده د بعضې ملګرو په اختر پسې را واپسي نو د هغوی لپاره بهتره دا ده چې طواف زیارت یې وکړو که نه نو په طواف زیارت پسې بیا یو نفلي طواف هم وکړي کم طواف دی نفلی نو که چېرته دته د طواف الوداع موقع الله ورکړه خو دوباره بیا وکړي او که موقع ورته میلاو نه شوله نو د ده د نفلي طواف بعد واجب طواف ځي کولی شي واجب ادا شي کومې زنانه طواف زیارت نه دی کړی او بیماري پرې راغله ایثار دی او کومې زنانه طواف زیارت وکړو طواف رخصت یې نه دی کړی بیماري پرې راغله بیا دې ته اجازه شته طواف رخصت ورته معاف دا د حج هغه غټ اهم مسایل دي چې تاسو ولیدل نو زرګونه مسایل دي خو د هغه مسایل مې درته بیان کړي چې تاسو سره د هغې تعلق دی باقي باید شو زنانه